بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان. ډېرې مودې راسې نه موږ په افغانستان باندې لګیا کار کوو، خو دغه افغانستان حل څه دی، د دغه کډوالو حل څه دی، هلته کې په افغانستان کې د خلکو ژوند څنګه دی، ژوند تیریږي څنګه، او سوالات اوچتیږي چې دغه غیر قانوني افغانیان چې کوم په پاکستان کې ژوند کوي لګیا دی، بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات ژوند کوي لګیا دی. د دې حل څه دی، دې ځي ولې نه، د دې تکالیف چې کوم دی نو هغه څه دي په افغانستان کې چې دوی خپل ملک افغانستان ته غاړه ولې نږدي. دا ټول سوالونه چې کوم دی روچتیږي او موږ ته په کمنټ سیکشن کې راځي مخې ته. لومړنی به راشو د غیر قانوني افغانیانو کډوالو خبره به وکړو چې دوی خپل ملک ته غاړه ولې نږدي. موږ وکتل چې تېره ورځ زموږ په ویډیوګانو باندې څه کسانو کمنټس وکړو چې یاره تاسو لګیا یې چې په افغانستان کې روزګار نشته دی، په افغانستان کې تعلیم نشته، په افغانستان کې صحت نشته دی. داسې وي فضول خبرې دي، خو هغه خبره ثابته شوه تېره ورځ مونږ، بلکې زه په خپله باندې لاړم او ما د پېښور بورډ بازار کې چې کوم دکاندارانو غیر قانوني افغانیان وروڼه وو، د هغوی سره مې خبرې وکړې چې آیا تاسو خپل ملک افغانستان ته واپسي ولې نه کوئ، تاسو ته ډیډلاین درکړلی شوی، تاسو ځئ ولې نه. هغوی همدغه سوالات روچت کړه چې کوم سوالات زمونږ وو او مونږ به کول چې یاره په افغانستان کې څه نشته دی، نو هغه سوال هغوی زما نه کولو لګیا و چې یاره تاسو ماته ووایئ چې په افغانستان کې روزګار شته دی، یا په افغانستان کې تعلیم شته دی، یا په افغانستان کې صحت شته دی. یو مشر را سره خبرې کولې چې زما نسوی د هغه دلته کې تعلیم حاصلوي لګیا دی، هغه چې هلته کې لاړ شي تعلیم نشته، هغه به څه کوي. داسې بلا لا تعداده خلک دي چې هغوی همدغه ګیلې کوي چې هلته کې څه نشته دی. بیا تېره ورځ موږ وکتل چې په پېښور یونیورسټۍ کې یو کنوکیشن شو چې په هغې کې هم افغان سټوډنټس وو، هغوی چې کوم ډګریانې وې هغې ترلاسه کړې، هغوی هم دغه غوښتنه کوله چې یاره زموږ ویزه کې ټایم ختم شوی دی، موږ خپل ملک ته ځو، خو موږ به په دغه ډګریانو باندې څه کوو ځکه چې دلته کې خو څه شته نه. بل په افغانستان کې دومره سختیانې روچتې کوي چې تاسو وګورئ چې یو فیمیل ټیکسي کې هم نشي تللی، خپل که څه ضرورت سامان لځي بازار ته یا چا خپل خپلوانو که راځي نو هغوی ټیکسي کې هم نشي تللی، په دې باندې هم بندیز ولګېدو. نو هغه ورور د ماته یو ځل بیا په کمنټس کې دا ووایي چې دا زما د خولې خبرې نه دي، دا د غیر قانوني افغانیان وروڼو خبرې دي چې هغوی وایي یاره په افغانستان کې هېڅ هم نشته دی. څه خبر به مخې ته راتلو چې په افغانستان کې څه د پاسه 100 کارخانې چې کوم دی نو هغه شروع کړلی شوي دي او د خپل خلکو لپاره چې کوم دی روزګار ورکړلی شوی. دلته کې بیا چې زموږ د افغان وروڼو سره خبرې وشوې نو هغوی په خپلو خبرو کې دا وویل چې نه خو هلته کې هغه کارخانې شته دی، نه هلته کې هغه روزګار شته دی، هلته کې نه ته خپله ریړۍ لګولی شي، هلته چې کوم حکومت یا حکومتي چارواکي دي هغوی ټول هر څه خپل لاسو کې راغستې دي او څه چې د هغوی مرضي نو هغه کېږي. خو د دغه ځای نه چې کوم غیر قانوني افغانیانو د پاکستان نه هغوی لاړه ویې پاکستان خپل ملک افغانستان ته، هغوی بیا په نورو بارډرونو باندې چې کوم دی نو واپس پاکستان ته راغله. دغه غیر قانوني افغانیان واپس پاکستان ته ولې راغلو، بیا په دغه لارو باندې چې کوم د ژوند سره مطلب لوبې کول دي، په دغه لاره باندې راتلل واپس پاکستان ته. دا راغلی دي نه دي راغلی دا د باد خبرې، خو چې کوم غیر قانوني افغانیان دي هغوی په خپله باندې په خپلو ټکو کې دا وایي چې یاره زموږ خپلوان تلي وو، هغوی واپس چې کوم دی په نورو بارډرونو باندې راوړېدل او پاکستان ته راغلل. دا خلک اخر دومره مجبوره ولې دي، په خپل وطن کې ژوند ولې نه کوي، په خپل وطن ته واپسي ولې نه کوي. کم به داسې هغه انسان چې هغه به خپل ملک نه انکار کوي، هغه به خپل ملک ته ځي نه. خو مونږ وجوهات چې وکتل نو لکه په پاکستان کې دلته کې همدغه مشر خبرې وکړي چې ستاسو په پاکستان کې ادارې دي، هغوی خپل چې کوم ولس دی هغوی ته نوکري ورکوي. نو په افغانستان کې دا هم نشته دی که یو کس ښه تعلیم کړي هغه د په سرکار کې نوکر شي، ځکه چې هر څه د خپل چې کوم د افغانستان حکومتي چارواکي د هغوی په لاسونو کې دي، هغوی چاله روزګار هم نه ورکوي، چاله کار هم نه ورکوي. تېره ورځ ما ته یو افغاني دکاندار هغه راته دا خبر وکړه که چیرې دې موږ ته منتلي وظیفه مقرروي نو موږ په پاکستان کې یو منټ هم نه ایسارېږو، خو هغوی موږ له سره راکوي نه، نو موږ څه له لاړ شو افغانستان ته، آیا خپل ژوند ختمېدو لپاره افغانستان ته لاړ شو. بل خبر مخې ته راغلی دی چې په دې باندې تېره ورځ هم موږ خبره کړې وه، ایمل ولی خان صاحب په سنټ کې دغه خبره مخې ته وړې وه او هغه دغه خبره وکړه چې یاره
کم په پاسپورت باندې راغلي خلک دي په پاکستان کې ژوند کولو د هغې ویزې ختمې شوي دي نو برای مهرباني هغې ته د ویزې زیاتې کړلی شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي ولې چې د هغې ژوند په خطره کې دی هغه کم خلک یادوي د کمو خلکو ژوند په خطره کې دی هغه دلته کې هنرمندان یادوي داسې نور فیمیلز دي چې کم هغې د دغه سره تعلق ساتي سنګینګ سره تعلق ساتي نو وایي چې د دې خلکو ژوند په خطره کې دی او که چیرې دوی خپل افغانستان ته لاړه نو دوی هلته کې پرېږدي نه مړه کوي به بیا پکې نوی خبر دغه رالو چې تیر کال تقریبا 1100 خلکو ته کوړې میلو شوي دي په کم کې چې شپږ تنو ته سریام پانسي میلو شوې ده په دې کال 2026 کې پرونی خبرو غالبا چې هغه مخې ته راغلی دی چې تقریبا 31 کسانو ته کوړې میلو شوي دي نو د شاتني کال خبره که مونږ وکړو هغه 1100 دې کال چې کوم دی نو هغه 31 کسان دي آیا دغه کوړې ولې میلاویږي دوی څه داسې حرکات کړي دي غیر جانبداره دغه باندې به خبرې کوو خو لکه مونږ وکتل چې د افغانستان لخوا صرف دغه خبر خو مخې ته راځي چې دې ته کوړې میلاو شي خو دغه خبر مخې ته نه راځي چې دغه کوړې میلو ولې شي کوړو مطلب دا دی چې لکه وهلې ورکړي دي ټکولې دي نو ولې کړي دي دغه خبر مخې ته نه راځي نو دغه پوره سچویشن دی د افغانستان دغه صورتحال دی د دې له وجې کوم غیر قوني افغان کډوال چې دي هغې خپل وطن ته غاړه نږدي چې لاړ شي مونږ وکتل چې دلته کې لا داتا د افغانان ناست دي هغې دلته وایي چې مونږ ریړۍ لګولی شو مونږ کار کولی شو دومره شي چې مونږ د شپې ځو نو خپل کور دپاره څه ناڅه ځان سره یوسو په افغانستان کې مونږ ته دا هم نه میلاویږي دا زمونږ خبرې نه دي دا د غیر قانوني افغانیانو خبرې دي او هغوی په خپله باندې دغه خبرې مخې ته وړي لګیا دی خو د دې حل څه دی بیا بارډر بند دی تقریبا د پاسه 100 ورځې وشوې ډېر غټ شی دی چې دغه بارډر بند دی بارډر ولې نه کولاویږي د خلکو سوالات دا هم دي چونکې دا د 2 ریاستونو خبرې دي دا زموږ خبرې نه دي کله هم چې دا حساب ډېر د بارډر حوالې سره راشي موږ به تاسو سره شریکو خو در دې دمه هېڅ هم د بارډر څخه خیر خبر مخې ته نه دی راغلی بیا تاجرانو هغوی خپل منځ کې په زوم باندې یو میټینګ کړی 13 میاشت کې هغه میټینګ هم څرنګ رونړو ویلی کېده دا چې دې کې کمیټي جوړه شوې ده او څه کسان به د افغانستان کینی څه به د پاکستان کینی او په دې باندې او په بارډر باندې خبره کېږي نو چې د بارډر د کولاوېدو څه خبره نه کېږي نو تاجران خپل منځ کې څنګه کینی دغه تجارت به څنګه جاري ساتي او آیا دغه افغانستان او د پاکستان آخر حل څه دی دغه افغانستان او پاکستان بارډر به آخر کولاویږي ولې دا به څنګه کولاویږي د دې طریقې کار څه دی هغه کم امیدونه چې زمونږ آیا هغه امیدونه مونږ اوس برقرار ساتلی شو که نه شو ساتلی دغه امیدونو نه مونږ نه لګي داسې چې دغه بارډر به نور هم مطلب په نږدو ورځو کې دغه بارډر کلو شي ولې چې مخکې به یو امید و چې یاره کینی لګیا دی په ترکي کې کینی دوحه کې کینی خبره کوي افغانستان او پاکستان درمنځه اوس خو بیخي دغسې څه خبر مخې ته راځي نه چې دغه بارډر به کلو شي یا څه الله دې وکړي چې دغه مسلې مسایل ټولې ختمې شي او دغه بارډر دې هم کلو شي او دغه چې کوم د افغانستان حکومتي چارواکي چې خپل د غیر قانوني افغانیانو خیال وساتي دوی له دې زینه ورکړي یو مشر راته دا هم ویل چې ما ته دا هم پته نشته چې زه افغانستان کې د کوم ځیم نو کور او کلی خو مې لا پرېږده یو راته دا ویل چې زمونږ خو کور هم نشته دی نو مونږ چې لاړ شو څه به کوو نو په کار دا ده دا غزي حکومتي چارواکو له چې دوی له دومره څه ورکړي دومره څه وظیفه ولله مقرر کړي که پاکستان یې لیږي چې هلته هغوی ته څه مشکلات نه وي نو دغه و زموږ نانې ولاګ در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان